السلب ما دام الوجود لا يصدق بدونه فلا يكون السالب عاما ويلزم الله يصدق لا شيء من الكمر بإنسان بضرورة خلی او دوم باس کوي په ذریعہ کې حاصل دا ده چې تاسو تعریف ته ذریعہ مطلق دا وکړو چې ثبوت ضروري چې پر ذات ته موضوع موجودي یا سلب ضروري چې پر ذات ته موضوع موجودي نو دا ثبوت مقید ده په مادام الوجود سلب مقید ده په مادام الوجود عقیده دا ده چې مقید نه صادقيږي به د قید نه نو سلب پس صادقيږي چې مادام الوجود وي یعنی وجود په موضوع کې وي ثبوت په پس صادقيږي چې وجود په موضوع کې وي چې دا څه شو اوس مونږ اعتراض کوو چې دا غلط ده چې تاسو ولګیدو تاسو دا ویله چې ذریعہ مطلقه کې ثبوت مادام الوجود ده یعنی ثبوت ته محمول موضوع پردا مقید ده په مادام الوجود چې پر چې ذات ته موضوع موجودي سالبه کې سلب مقید ده په مادام الوجود عقیده ده د مقید به د قید نه صادقيږي نو سالبه او پس صادقيږي موجبه چې وجود په موضوع کې وي چې دا څه شو اوس مونږ وایو چې کدا تعریف صحیح شي بیا به سالبه عامنی موجبه معدوله المحمول معدوله موجبه معدولینه وتالي باطل فالمقدم مثلو تالی ولې باطل سالبه خو آمده معدولینه ځکه سالبه خو سلب ده اصل خو په وجود د موضوع صادقيږي په ادم د موضوع صادقيږي اما معدوله کمعدوله الطرفین خو بیا موجبه ده کمعدوله الموضوعی خو بیا موجبه ده کمعدوله المحمولی خو بیا موجبه ده ا موجبه خو وجود د موضوع غواړي لہذا سالبه آمده معدولینه بل اتفاق ځکه سلب خو په وجود د موضوع صادقيږي په ادم صادقيږي اما معدوله خو موجبه ده کمعدوله الطرفین موجبه ده الله حي لا حيوان دا ټیک ده معدوله الموضوع الله حي جماد دا ټیک ده الحي لا جماد دا ټیک ده معدوله الموضوع معدوله الطرفین معدوله المحمول دا موجبه دي اما موجبه خو وجود د موضوع غواړي نو موجبه معدوله خو وجود د موضوع غواړي سالبه خو عامه ده هغه په وجود صادقيږي په ادم اوس کله تاسو مجلس صحیح وي چې تاسو وایو چې مزوریه دغه ته وایي چې ثبوت مادام الوجودي یا سلب مادام الوجودي نو ثبوت مقید ده په مادام الوجود سلب مقید ده په مادام الوجود ا مقید به د قید نه صادقيږي نو سالبه په صادقيږي چې وجود په موضوع کې وي اما معدوله خو موجبه ده کمعدوله الطرفین ده موجبه ده کمعدوله المحمول ده موجبه ده کمعدوله الموضوع ده موجبه ده موجبان صادقيږي به د وجود د موضوع نه نو سالبه بنه صادقيږي به د وجود د موضوع نه ځکه مادام الوجود قید شکنه ذریعہ کې خو مادام الوجود قید شو ثبوت مادام الوجود سلب مادام الوجود نو که ثبوت مادام الوجود هو وجود غواړي که سلب مادام الوجود هو وجود غواړي نو سالبه وجود د موضوع غواړي سالبه ذریعہ عقیده دا ده چې موجبه معدوله اخو وجود د موضوع غواړي دواړه وجود د موضوع غواړي نو نتیجه دا وتله چې سالبه عامه نشو موجبه معدوله نه دواړه وجود د موضوع غواړي وتالي باطل ځکه دا خو جمهور نه خلاف خبره ده سالبه خو وجود نه غواړي موجبه خو وجود غواړي اوس کدا تاسو تعریف صحیح شي چې دا تاو کا ذریعہ ول بیا به سالبه نه عامه موجبه معدوله نه وتالي باطل فالمقدم مثلو تالی والے باطل سالبه خو عامه معدوله نه دا خو به اتفاق ته سالبه خو وجود باندې صادقيږي په ادم صادقيږي اما معدوله خامخا وجود غواړي کما معدوله الطرفین وجود غواړي کما معدوله الموضوع کما معدوله المحمول د کار فصل موضوع محمول نه جوړه من کې خو ایجاب روغ ده اما جوه خو وجود د موضوع غواړي نو معدوله خو وجود د موضوع غواړي سالبه خو نه غواړي نو سالبه به نشي اما معدوله نه وتالي باطلون تالی والے باطل عام خدا اوس په عام ولې نشي ځکه سلب مقید په مادام الوجود ا مقید به د قید نه راځي ا موجبه معدوله خو وجود د موضوع غواړي ایجاب لوجه نو سالبان نشو عام معدوله نه
والتالي باطل. دا یو اعتراض. الثاني دوم اعتراض ده اصل ما دام الوجود لا يصدق بدونه. په ذریعہ سالبه کې خو سل ما دام الوجود ده لکه موجبه کې ثبوت ما دام الوجود ده. اصل ما دام الوجود لا يصدق بدونه دا نه صادقيږي به د وجود د موضوع نه. ولې ځکه مقید نه صادقيږي به د قید نه. نو سل بنه صادقيږي به د وجود د موضوع نه. دا تمهید شو. خاطر سل وجود د موضوع غواړي اما معدوله خو ته پته ده چې وجود د موضوع غواړي ځکه معدوله خو موجبه ده او وجود غواړي. اوس اعتراض برابر شو چې کله تا تعریف صحیح شي د تمهید شو کله تا تعریف صحیح شي به سالبه عام نه موجبه نه معدوله نه والتالي باطل فلا يكون سالبه عام. دا قیاس ته اشاره شو کله تا تعریف صحیح شي به سالبه عام نه معدوله نه والتالي باطل. سالبه عام ده معدوله نه بل اتفاق. سالبه خو په وجود صادقيږي په ادم او موجبه معدوله خو په وجود صادقيږي. دا یو اعتراض. دوم اعتراض ده چې دا تاسو کوم تعریف کړه د ذریعہ چې ثبوتی مادام الوجود یا سلبی مادام الوجود. نو مادام الوجود قید شو ثبوت پر سلب پر امو قید به د قید نه صادقيږي. نو موجبه وا به د وجود د موضوع نه صادقيږي. سالبه به د وجود د موضوع نه صادقيږي ځکه مادام الوجود خو دوړ ځای قید ده. او چې دا څه شو چې موجبه به د وجود د موضوع نه صادقيږي سالبه ذریعہ به د وجود د موضوع نه صادقيږي چې دا شو. نو لازمیږي دا خبره چې لا شای منن کای به انسان به ضرورت دا بنه صادق والتالي باطل فالمقدم اسلو. دا بولنه صادق لا شای منن کای به انسان به ضرورت ځکه سالبه وجود د موضوع غواړي تا ویل الا شای منن کای به انسان به ضرورت انکا پر وجود نشته. نو چې انکا پر وجود نشته نو دا سالبه به غلط دی چې دا سالبه غلطه شو او موجبانه د صادقه دا سالبه ذریعہ ده ا دې نقیس چې ده سالبه ذریعہ چې موجبه ذریعہ ده ان د صادق چې کل کائن انسان به ضرورت دا نه د صادق کدا هم موجبه وجود د موضوع غواړي بل حمل د منافی په منافی ده انسان په انکا څنګه حمله. نو موجبانه د صادقه اصالبانه د صادقه نو لازم سه ارتفاع نکیزن و تعالی باطل. نو دا سه ويلزمو دا دوه بیتراس پکې یعنی تا کم تعریف کړه دا د کړه دا چې ما دام الوجود قید د لپاره ثبوت یا د سلب چې ضرورت دی ته وای چې ثبوت ما دام الوجودي چوپر چې ذات ته موضوع موجودي سلب ما دام الوجودي چوپر چې ذات ته موضوع موجودي. نو کدا تعریف صحیح شي نو دینه لازمیږي مساوات چې موجبه وجود غواړي سالبه وجود غواړي. اګه دا مساوات صحیح شي بیا بلا شای منن کای به انسان به ضروره دا نه صادق. ولی باندې صادق ځکه دا خو سلب ده سالبه ذریعہ ده. اصل خو وجود د موضوع غواړي او انکا پر وجود نشته نو دا نشه صادق. ا دې دې نقیس چې کله کائن انسان به ضروره ان ده صادق ځکه خو موجبه ده موجبه وجود د موضوع غواړي انکا پر وجود نشته بل حمل د منافی په منافی ده انسان په انکا څنګه حمله. نو موجبان د صادق اصالبان د صادق نو لازم سه ارتفاع نکیزن و طالبات ذکر ویل ويلزم لازمیږي الله یا ذکر صادق رشي لا شای منن کای به انسان به ضروره. دا سوال په دوه شکه سره وکړ. اوس اجیب سره جواب کوي. مجیب فاضل لاهوری ده هغه جواب کوي. هغه دا وایي چې ټیک ته موجبه کې چې کوم مادام الوجود دا قید د ثبوت ته موجبه ذریعہ چاته وای چې ثبوت محمول ذری موضوع ته مادام الوجود دا ثبوت مقید په مادام وجود الموضوع. السالبه کې چې کوم مادام الوجود دا ظرف ته ثبوت مسلوبه ده نه د سلب ثابته ده نه د سلب رافعه ده. په سالبه کې دا مادام الوجود چې دا قید د ثبوت مسلوبه ده. دا کوم ثبوت باندې چې سلب داخل ده دې پر قید ده نه چې دا قید د لپاره د سلب رافعه سلب پر نه ده قید. نو سلب نه د مقید په وجود د موضوع. نو دوړې اعتراضونه ختم شو. اولی اعتراض ختم شو چې سالبه با معنی موجبینه آمده کنه ځکه چې مادام الوجود په سالبه کې قید د سلب نه ده
دا قید د ثبوت مسلوبه ده، دا قید ثبوت مسلوبه ده. دا څه معنا؟ لا شامل انسان به حجر به ضروره ثبوت حجر انسان لرا چوپر چې ذات موضوع موجود وي نشتا نواله ضروری ده. طبي ضرورت سلب سره لګي دا مادام الوجود به ثبوت سره لګي. لا شامل انسان به حجر به ضروره ثبوت حجر انسان لرا چوپر چې ذات موضوع موجود وي نشتا نواله ضروری ده. په سالبه کې ثبوت پر قید ده، سلب پر نه ده. سلب عام ده، سلب پر وجود د موضوع قید نه ده. نو ول اعتراض ده فشه. اول اعتراض کوم چې سلب لا یذکو بدونی چې سلب به د موجود د وجود موضوع نه راځي، راځي به کنه. سلب پر هم ادم الوجود قید نه ده، راځي به. تعویل فلا کل سالبه هم سالبه به امنی هم به کنه. ځکه سلب پر وجود د موضوع قید نشه. سلب په وجود موضوع ساده کیږي، په ادم د موضوع ساده کیږي. اما موجبه معدوله خو ایجاب ده پکې، اما بخامخه وجود د موضوع غواړي. نو فیکون سالبه عام من المعدوله، نو سالبه عام شو معدوله نه. دا ولی ترانه جواب شي چې دا ما دام الوجود چې دا په موجبه ضروری کې دا قید د ثبوت ته، اب په سالبه ضروری کې چې کوم ما دام الوجود ده دا قید د سلب نه ده، دا قید د ثبوت مسلوبه ده. او دا څه ترجمه ده چې لا شامل انسان به حجر به ضروره ثبوت حجر انسان لرا چوپور چې ذات موضوع موجودی دا یې ثبوت سره ولګی ده، نشتانه والے ضروری ده. دا دې سره ولګی ده. لہذا او سوال نشو وارد. اول سوال کوم و چې سلب به د وجود موضوع نه راځي. ولې باندې راځي؟ سلب به د وجود موضوع نه راځي کنه. مادام الوجود خو چې سلب پر قید نه ده، دا خو ثبوت پر قید ده. نو سلب به د وجود موضوع نه راځي، په وجود موضوع با صادق کیږي. یو بیا تعویلو فلا یکون سالبه تام سالبه با معنی شوا مکنه. ځکه سلب پر هم ادم الوجود قید نشه، سلب پر خو نشه ادم الوجود قید، ادم الوجود خو ثبوت پر قید شه، سلب عام شه وجود باندې صادق کیږي، په ادم صادق کیږي. فیکون سالبه تام سالبه عام شو معدوله نه، معدوله خو موجبه ده او غواړي وجود ته نه غواړي. اول اعتراض ده فرشه. دوم دې دفعه شه. دوم تعویلو چې کدا تعریف صحیح شي بیا بلا شاملن کای به انسان به ضرور نه صادق. ولی ځکه دا تعریف چې تا صحیح ک نو تا خدا ست تعریف کړی دا چې ثبوت مادام الوجود سلب مادام الوجود ذریعہ موجبه کې ثبوت مادام الوجود ده، سالبه کې سلب مادام الوجود ده. هم قید به د قید نه ناراضي، نو سلب به د وجود د موضوع نه ناراضي. چې ناراضي نو نه به صادق دا قضیه چې لا شاملن کای به انسان به ضروره. ولی ځکه چې سلب مقید د وجود د موضوع، هم مقید به قید نه راځي، نو سلب به د وجود د موضوع نه راځي. او ان کا پر وجود نشته، یو ان کا پر وجود نشته، نو دا سالبه غلطه. موجبه خو غلطه چې کله ان کای انسان به ضروره، موجبه غواړي وجود د موضوع، نو موجبه غلطه سالبه غلطه. لازم سره ارتفاع نه کیږي. دا سوال دفعه ده. څنګه دفعه ده؟ چې لکه مادامه سالبه کې چې ته موجبه کې خو ثبوت پر قید ده، چې ثبوت مادامه وجود په سالبه کې سل پر نه ده قید، دا ثبوت مسلوبه پر قید ده، سل عام ده. هغه نه مقید په وجود د موضوع چې وجود د موضوع به پس سلب صادق کیږي. په سالبه کې چې کوم ثبوت مسلوبه ده ا پر قید ده، السلب رافعه مطلق ده، انا د مقید په وجود د موضوع او وجود د موضوع سره راځي، ادم د موضوع سره راځي. لہذا دا سوال غلط شه چې لا یصدق لا شامل انکای به انسان به ضروره بل یصدق دا به صادقی چې توه لا شامل انکای به انسان به ضروره دا به نه صادق، دا به صادقی. ولی به صادقی ځکه وجود د موضوع خو انکا پر ثبوت پر قید ده، سل پر خونه ده. دا څه معنی ده؟ ثبوت انسان انکا لرا شو پر چې ذات موضوع موجودی نشتا نواله ضروری ده، نشتا پر خونه ده قید مادام الوجود، دا ثبوت پر قید ده. دا څه معنی ده؟ ثبوت انسان انکا لرا شو پر چې ذات انسان موجودی بس دا ایجاب سره ولګی ده، نشتا نواله ضروری ده، نواله سره خونه ولګی ده. نواله خام شه وجود موضوعی کوي با کني نه وي. لہذا دا قضیه صادق ده چې لا شامل انکای به انسان به ضروره سل پر خو قید نه ده کنه، ایجاب پر قید.
سلب خو مطلق ده، سلب خو وجود نه غواړي، لہذا سالبه صادقه ده. او موجبه چې نکیز ده چې کلون کا انسان به ضرور ا کاذبه ده او دا صادقه ده، نو لازم نشي ارتفاع نکیزین. دا لاهوري ویله ته په خبره کړه او جی به جواب شوی ده بیان ماده ظرف لثبوت، چې دا ماده په سالبه کې ظرف لثبوت، دا ظرف ثبوت مسلوبه ده. الذي يتضمن السلب، هغه ثبوت مسلوبه چې متضمن ده دل رسل. دا فرض سوال کی ثبوت دلته چیرته ده؟ سالبه ده، اته ثبوت وای. وای دا ثبوت الذي يتضمن السلب، دا سلب متضمن ده ثبوت لره کنه، ځکه سلب دی ثبوت ته، سلب په ثبوت وارد ده، نو سلب متضمن ده ثبوت لره. دغه ثبوت پر ادا قید ده، سلب پر نه ده قید. چې کله سلب پر قید نشو سالبه کې، نو سلب عام شو. اوس سلب چې عام شو نو بس د ولې مزه جوړ شي. که موضوع نه یې ټیک ده، که موضوع یې ټیک ده، که محمول نه یې صحیح ده. په بعض په ټولو اوقاتو کې نه بیا صحیح ده، په بعض اوقاتو کې نه بیا صحیح ده. موضوع یا محمول نه بیا صحیح، یا موضوع نه بیا صحیح. نو سلب عام شو. وجود ته موضوع صادق کیږي، په ادم د موضوع صادق کیږي. ځکه ویل اوجی به جواب شوی ده بیان ماده ظرف لثبوت، دا ماده ټکای چې دا په سالبه کې دا ظرف ثبوت مسلوبه ده. الذي اغه ثبوت مسلوبه يتضمن السلب وحينئذ، چې کله سلب پر قید نشو بس سلب عام شو. يجوز صدقه بانتفاء الموضوع وبانتفاء المحمول. او جائز صدق سالبه بانتفاء الموضوع که موضوع نه دی، ځکه سلب پر مادام الوجود قید نه ده. مادام الوجود خو ثبوت چې دا سلب ور پر متضمن ده، هغه پر قید ده. سلب خو مطلق ده، هغه نه مقید په وجود دی موضوع. چې نه مقید نو جائز يجوز صدقه، جائز صدق سالب بانتفاء الموضوع هم ټیک ته چې موضوع نه له سره. لکه دا مثال لا شای من الانکای به انسان به ضروره، دا ټیک ته نه دی موضوع کنه. سلب خو نه مقید په وجود دی موضوع، چې سلب پر به وجود دی موضوع نشته. انکا وجود دا د سلب قید نه ده، سلب مطلق ده. نو چې سلب مطلق شو يجوز صدقه، جائز صدق تسالبه بانتفاء الموضوع، چې موضوع نه لکه دلته لا شامل انکای به انسان به ضروره، و بانتفاء المحمول اکنه موضوعي محمول نه بیا ټیک ده. اما فی جمیل اوقات، یا په ټول اوقاتو کې نه، لکه لا شامل انسان به حجر به ضروره. ثبوت حجر انسان لرا چوپر چې ذات موضوع موجوده نشته نه والای ضروری ده. دا سلب صادق ده بانتفاء المحمول، محمول منتفی ده چې حجر ده. فی جمیل اوقات، ټول اوقاتو کې ده منتفی ده انسان، او بعضیا یا محمول منتفی موضوع نه په بعضی اوقاتو کې نه خلا شای من الکمر بمنخسف به ضرورت. ثبوت انخساف کمر لرا چوپر چې کمر موجودی نشته نه والای ضروری ده په بعض اوقاتو کې، په ټول اوقاتو کې خو نه. خو ثبوت انخساف کمر لرا چوپر چې ذات کمر موجود وي نشته ان والای ضروری ده په بعض اوقاتو کې. بعض اوقاتو کې خو انخساف وي، بعضو کې نه. او بعض نه خلاص من القمر بمن خسف وفيه انه يلزم. پوښه